سلامونه په خیرونه ستړي مشي په خیر علي په خیر رمضان ته خدای دې وکړي چې د مستاسو روزه خطر شوي لیدونکو زموږ د ستاسو ملګرتیا به تر روژه ماتې پورې وي نیغ په نیغه د هم پښتو ونه په دې کې تاسو موږ بېلابېلې برخې لرو بېلابېل میلمانه تاسو په دې پروګرام کې لرو او افکورس چې کوکینګ هم شته دی چې نن موږ تاسو ته کوکینګ کې څه ښایو یا څه به در زده کوو چې نن څه کوکینګ کېږي خو د هغې نه مخکې غواړم چې د نن د ورځې حدیث شریف زه ستاسو سره شریک کړم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد وفرمایل په خپل منځ یعنی آپس کې د حسد مه کوئ په خپل منځ کې بغض مه کوئ د یو بل شا تر شا خبرې یعنی برایي مه کوئ او ای د الله بندگانو په خپل منځ یعنی آپس کې لکه د ورونو اوسیږئ نو یقینا د دې حدیث شریف نه هم موږ ته دغه پیغام دی او دغه وینا ده چې باید موږ او تاسو چې د یو بل سره ښه ژوند تېر کړو حسد په والي سره خو به زه یم چې کوم کس حسد کوي نو د کوم کس نه چې هغه حسد کوي هغه ته دونه نقصان نه رسي په خپله زیات په تکلیف کې وي په خپله زیات په اذیت کې وي نو الله تعالی چې چاله څه ورکړي دي هغه د خپلو خزانو نه ورکړي ځکه چې الله تعالی غني بادشاه دی او هغه سره د هیڅ کمی نشته دی نو هغه که تاسو ګورئ چار پیچل کې چاله څه ورکړي شهرت یې ورکړی یا پیسه ورکړی یا پاور ورکړی دی چې سیم ورکړي هغه الله تعالی د خپلو خزانو نه ورکړی ستا د حصې نه دی ورکړی یا د بل د حصې نه دی ورکړی نو ځکه د حسد کولو د بغض کولو نقط صرف او صرف ځان ته دی لیدونکو دې ښځه حدیث شریف سره زما د ټینګ رمضان طرف ته غواړم چې د هغې پیغام د تاسو سره زه شیر کړم چې ټینګ چې دومره مزیدار فلیورز کې هغې بېلابېل شربتونه لري هغې پیغام څه دی هره ورځ خپل ځان ته مستقبل جوړ کړئ د روژې په دې مبارکه میاشت کې باید د خپل شاوخوا خلکو خیال وساتو نو راځئ چې د روژې په مبارکه میاشت کې خوشحالي ولمانځو د ټینګ رمضان سره ټینګ ویټامین سی لري چې د قوت مدافعت وړتیا کوي په ټینګ کې هر خوند تاسو ته د دې اصلي میوې خوند درکوي نو ټینګ تاسو هم نن د خپل افطارۍ برخه جوړه کړئ دا البته ما وویله ښه هاوس آف نیسلې ملک پیک به تاسو رمضان ښکلی کړي موږ به تاسو ته زموږ بهترین پروډکټس درکو نو تاسو زموږ له هر پروډکټ څخه خوند واخلئ تاسو کولی شئ د یوټیوب له لارې زموږ د پروډکټس لس غوره ترکیبونه زده کړئ تاسو کولی شئ دا په شیک او چای کې ګډ کړئ او خوند ترې واخلئ موږ باور لرو چې تاسو به دا ټول ترکیبونه هڅه وکړئ او په رمضان کې به ترېنه خوند واخلئ زو د روح افزا طرف ته چې روح افزا موږ او تاسو ته څه وینا لري روح افزا د ختیج یو سلو لس کله پخوانی افسانوي شربت دی د نړۍ انتخاب دی چې ذهن روح او بدن تازه کوي او انرژي زیاتوي د روح افزا یوازې په پاکستان کې نه بلکې د نړۍ 15 هیوادونو کې خلک خوند اخلي په روح افزا کې د بوټو او میوو شتون په ځانګړي ډول توانایي ورکوي او ورسره تازګي ورکوي د روح افزا یو جګ جوړ کړئ او په فریج کې کېږدئ کله چې میلمانه راشي نو ورته یې ورکړئ که تاسو د ډوډۍ په میز روح افزا نه ګورئ داسې احساس کوئ چې څه ورک دي لیدونکو همدې سره زما د کچن طرف ته او کچن کې چې دی زموږ شیف عفران زموږ ویٹ کوي جی عفران السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نہیں خیریت سے بالکل آپ ٹھیک ہیں خیریت سے اور روزہ کیسا گزر رہا ہے الحمدللہ جی بہت اچھا گزر رہا ہے اچھا تو عفران آج ہمیں کیا بتائیں کیا سکھائیں گے آج ہم بنائیں گے فرائیڈ چکن گولڈن فرائیڈ چکن سپریم اوکے چکن سپریم تو چکن سپریم فرائیڈ ہوتا ہے کرام فرائیڈ تو چیز ساز ہوتی ہے اس کے اوپر تو ساتھ میں ویجیز اور میش اس طرح ٹھیک ہے تو اس کے لیے کون سی چیزیں چاہیے وہ ہمارے دیکھنے والوں چکن چاہیے ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے لیے سالٹ یہ ہمارے پاس آرگینک سالٹ ہوتا ہے بلیک پیپر ہوتا ہے ہربز چاہیے ہوتے ہیں روزمیری اوریگنا بلیک اولیوز مشروم چیڈر چیز میش پوٹیٹو اینڈ ویجیٹیبل یہ چیزیں چاہیے اور بنائیں گے کیسے پہلے چکن کو ہم میرینیٹ کر کے پھر اس کو فرائیڈ کریں گے اوکے فرائیڈ کرنے کے بعد اس کو پلیٹ میں رکھ کے تو پھر ساس سے ہم بنائیں گے الگ اس میں چیڈر چیز پہلے ڈالیں گے پھر اس میں ہربز ہو گئے بلیک اولیوز مشروم روزمیری وغیرہ ڈالیں گے تو پھر تھوڑی دیر کریم ڈال کے کوکڈ کریں گے یہ 2 منٹ میں ہو جاتی ہے پھر اس کے ٹاپ پہ ڈال کے چکن کے تو
जो चिकन है आप वो डीप फ्राई करेंगे? डीप फ्राई करेंगे जी। ओके ठीक है। इसके भी अपना तरीका होता है, कुछ लोग डीप फ्राई करते हैं तो बीच में से चिकन जो है या गोश्त है वो कच्चा रह जाता है। नहीं, आपका क्या होता है कि मतलब आप एक तरकीब बताएं, लोग अभी देख रहे होंगे तो। बस उसके लिए ये है कि आप जो फ्लेम है वो तेज़ ना करें, इसकी जो फायर है हाँ मीडियम आग पे पकाएं, हल्की आंच पे पकाएं। तो चिकन का एक पीस जो नॉर्मल होता है ब्रेस्ट पीस वो 4 से 5 मिनट में कुकड हो जाता है। आप उससे अगर 5 मिनट से पहले कुक करने की कोशिश करेंगे 2 मिनट 3 मिनट में वो तेल तेज़ होगा, वो बाहर से तो पक जाएगा या जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इससे कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम दें, जो है ना स्लो फायर पे कुक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू लिदन को संगम खुखर चो खैसा गुंद के नात वरुद मोहम्मद सिबगतुल्ला कादरी सरा मुंग सरनासी जी खुशामदी। शान जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, शान जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं, जन्नत की फ़ज़ाएं भी उन्हें बहला न सकेंगी, जन्नत की फ़ज़ाएं भी उन्हें बहला न सकेंगी, जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं, जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए इस वक्त ना छेड़ ऐ कशिशे लज़्ज़ते दुनिया, इस वक्त ना छेड़ कशिशे लज़्ज़ते दुनिया, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं।
सुल्तान मदीना की अता और मैं आसी सुल्तान मदीना की अता और मैं आसी। कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए हैं, कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए हैं। बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, क्योंकि सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। शाहाने जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए शुक्रिया मोहम्मद सिबगतुल्लाह कादरी साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह। निदन को उम्मीद सर ये वर्क शांति मुंगा ब्रेक अखलू वापस रास्तान की को बखैर रमज़ान सर से। वेलकम बैक टू बखैर रमज़ान। लिदन को उम्दे से रज़मा द किचन तरफ तावल खो चकम दे इफ़रान सर मंगा बायद खपल जोड़ पर खैर वक वाखो मंगा करे दे खुदा चदी बड़ा कुकिंग शुरू की और बे बज़ तासर प्रोग्राम अकरम जी। इफ़रान आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे यानी मुझे खुशफहमी है कि आप नहीं, बस हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करके थोड़ा वेट करना होता है इसका। तो अच्छा, कितना वेट करेंगे आप उसके लिए? बस 5-7 मिनट इसको। और क्या डाल रहे होते हैं आप इसमें? नमक और नमक हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डालते हैं हम। चिली सॉस जी, HP सॉस डालते हैं ये। ओके, तो ये आपने नहीं बताया ना, ये आपने छुपा के रखा हुआ है। ये फिर हाँ ओके, ये डाल के आपने 1 घंटा तकरीबन इसको देना है। जी तकरीबन। ओके ठीक है, सही है। हाँ लिदन को तीरो सो म्याश्तो ना मा दासी फील कदा چې زما وخت ډیر زیات غورځي خو وخت غورځي خو نېچرل دی کومه چې وخت ګمنځونه وځي خو تیر سو میاشتې زما وخت ډیر زیات غورځېدل شروع شو. مې لګ دومره چې زما وخت مې شډي روبدو او هغه ما بیا کټ کړ ځکه چې موږ دا مې چې وخت کټ کینو کې دیر چې بس خو هغه کټینګ هغه سره خاص دغه ونه کو سه هیلپ ونه کو زما ډیر زیات وخت لاړل. او بیا ما ته ځنه خلکو دا مشوره کړو چې رته PRP وکا ځنه خلکو وی دا تیل ولګوا واسي د وختو خیال ساتم ډیر زیات لګا د کورنۍ ټوټ کی دي ماستو ولګوا انډه ولګو دا خو هغه وخت دومره مقدار کې تل خدای دې تاسو ته نخي خو د چا کور کې چې د کانسر بیماری وغي کیموتھراپي کړی وي نو ته پته لګي چې چا کیموتھراپي کړی وي دا غي وخت څنګه زما بالکل ماغه چې وخت تل نو
زه ډېره پریشان وم. نو ما راته وایي چې پی آر پي نو ډېر ډاکټرز دي، ډېر خلک مشورې راکوي او بیا تګ او د هغې رزلټ. نو زه لاړم یو ډاکټر ته او هغې ته ما وایي چې پی آر پي کوم او هغې سره هغې زما پی آر پي ویښته داسې وي چې ماشاءالله زما ویښته نه صرف دا چې نه غورځېږي ګڼم شو او تکم شو، یعنې ډبل هم شول. هغه ډاکټر صاحب ما سره ناست دی، ډېر محترم ډاکټر سلمان جی. ستړي مه شي ډاکټر صاحب. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. چې زه څه ورته چې زه گنجې نه شم، خو آلموسټ گنجې شوې وم. دا الله پاک شکر دی. پلس مونږ خپل محنت کړو، تاسو پکې رول ډېر زیات و چې تاسو ریګولر میډیسنز اخلئ. جی بالکل، دا یو امپورټنٹ خبره ده. کله چې مونږ واورو که نه پی آر پي کوو نو دا دی چې ته به میاشت کې یو ځل ځې او ته به سیشن کې. زما ذهن کې دا و چې زه به زما ډاکټر صاحب له دې ما له 2 یا 3 سیشنز کوي اینډ دیټس اټ. دا خبره ده چې ډاکټر صاحب لاړم نو دوی ما ته وایي چې نه داسې نه ده. اول خو هغې ما نه پوره هسټري واخیسته چې څه کیسه ده، او هغې نه پس مونږ سیشنز زیات وکړل. او د کمې ورځې نه چې تلم او تر کمې ورځې پورې چې ما ته ډاکټر صاحب نه ویلي چې سټاپ کوم نو څه سپلیمنټس او څه میډیسن چې تاسو ما ته ویلي چې دا کنټینیو وکړئ. بالکل فیمیلز کې موسټلی 6 months ټریټمنټ پکاري. ها او چې کله تاسو فرست ټایم ریزلټس فیل کوئ دا 3 to 4 months اخلي. ایگزیکټلی همداسې ده. دا پهله 3-4 میاشتې څوک ویټ نه کوي چې دا ویټ څوک وکړي. ریګولر میډیسنز والی لکه انسان ته داسې فیل کېږي چې زه میډیسنز هم خورم، ستنه هم وخم او جوړېږي سم. همداسې زه به چې لاړم ما اخر ما دویم سیشن او درېیم او بس مې ډاکټر صاحب ویښته خو داسې راونو ډاکټر صاحب وایي دا به ټیک شي، دا به کله ټیک کېږي. خو به چونکې زموږ خو دا دی چې هغه د ټرسټ یو لیول دی، دا خبر د موږ یو بل پېژنو. زما هغه یو او د ډاکټر صاحب خبر دا چې اکثره پیشنټ چې دی هغه دومره ویټ نه کوي. مین پرابلم پکې دا چې پیشنټ میډیسن سټاپ کی هغه دا خیالي چې ما یو سیشن وکړو د سره به ویښته ټیک شي، یا زه سیشنز کوم لګایم نو زه به میډیسنز نه خورم. ویښته غورځېدل چې دي دا ملټي فیکټوریل دی، په دې کې 8 to 10 ډفرنٹ وجوهات انوالو دي. هغه هر یو مونږ ټریک کولو کوشش کوو، ځکه چې که هر یو په یو ټایم اډریس نه کوو او زه پهله لیټس سه یو میاشت یو ته ورکم، دویمه میاشت دویمه ته ورکم، نو په داسې کې به 10-12 months تیر شي او چې کوم ویښته غورځېدلي دي هغه فالیکلز به ډیډ شي. ډاکټر صاحب آیا دا زما چې کوم پرابلم و دې دپاره میډیسن او پی آر پي دواړه یو ځای پکار دي که نه دا د ځینو خلکو دپاره پکار د ټول دپاره دا نی؟ دا هر چا دپاره نه وي، خو چې ډېر سیویر هیر فال وي نو په هغې کې میډیسنز او پی آر پي دواړه پکار وي. بیا ځینې خلکو کې قسم بدلی د هیر فال، لکه چا کې ډرمټایټس وي، هغه د سکن یو بیماری ده. هغه ډینډرف وي، خو یو خو ډینډرف وړوکی دا ډېر غټ ډینډرف وي، فلیکی غونته ډرمټایټس وي. هغه بیا مونږ ټریټ کوو، هغې سره پی آر پیز هم کوو. نو هغې دپاره هغې ته خپل شامپو ورکو، لوشنز ورکو، هغې سره د دې هیر فال کنټرول شي. صحیح. او بیا یو پیټرن داسې دی چې کوم په سړو کې کېږي چې کوم هیر فال دومره زیات وشي چې په هغې کې بالډنس یا گنج پن ډیولپ شي، هغې کې بیا مونږ هیر ټرانسپلانټ کوو. صحیح ده. ډاکټر صاحب روژه ده، روژه کې دا دی چې ډېر خوراک هم کېږي، خو دا ویل کېږي چې ډېر هیلدي خوراک خو نه وي که نه، ځکه چې کوم سرکړي او کوم غوړ او کوم مسالې والا او دا څیزونه خوري دا خو صحیح ده چې دې ټیسټ ډېر مزیدار وي، خو دا خو هیلدي نه وي که نه. نو روژه اثر غورځوي په ویښتو باندې؟ روژه په خپل ځان کې اثر نه غورځوي، خو چې کوم زمونږ خپل لایف سټایل دی هغه غورځوي. لکه کوم خوراک به چې تاسو پهله 24 hours کې به خلکو کو هغه اوس 8 hours ډیوریشن ته راکوز شي. صحیح ده. بس خلکو پوره کوشش وي چې زه چې هغه کوم ما پهله خوراک کو د هغې نه د زه زیات خوراک وکړم نو بیا به زه ایله خپل ریکوایرمنټ برابر کړم. دس از رانګ. خپل روژه چې راغلی دا انسان جسم داسې دی چې که تاسو ډېر لږ خوراک هم کوئ هغې سره هم تاسو پوره نریشمنټ تاسو ته میلاویږي. صحیح ده. ویښتو دپاره دا ده چې تاسو خپل خوراک کې یو فرش جوس ایډ کړئ. خلک دا فزي ډرنکس ډېر څکي، شوګر ډرنکس ډېر څکي، کاربونیټډ دغه دې په ځای چې که تاسو یو فرش جوس ایډ کړئ نو هغې سره چې کوم تاسو ته ریکوایرډ نریشمنټ دی دغه به ټول ویښتو دپاره سکن دپاره به دواړو تاسو ته میلاویږي. نور ورسره خپل روټین خوراک کوئ. که څوک دا نشي کولی نو هغوی ته پکار ده چې اټلیسټ یو داسې ملټي وایټامن ایډ کړي چې په هغې کې بایوټین او زنک وي. دا ضروري دی. دا دوه شیزونه چې پکې وي نو هغه هم ستاسو ویښته سټرانګ کوي، هیلدي کوي او هیر فال هم کنټرول کوي. د ویښتو ښه ساتلو دپاره کوم ټپس چې تاسو به ورکړئ؟ لکه د چا ویښته چې هیلدي دي مطلب زما ویښته اوس نه غورځېږي دا ټیک دی، خو دا زه باید مینټین وساتم، د دې د مینټیننس دپاره باید څه وشي؟ دې کې ټولو نه پهله دا انډرسټینډ کول ضروري دي چې ستاسو
ویښتو او سکن ټایپ څنګه دی. ها ټولو نه پهله لکه اکثر خلک ما کتلی چې آیلی ویښته وي ما ته راشي او هغوی سره د آیلی ویښتو ما ته به دا ګیله کوي چې لکه ډیلی 2-3 ورځې چې ویښته ونه وینځم نو بس بیا آیل مې په مخ را رواني، خو دا نه کوي چې ډیلی د ویښته ووینځي. هغوی دا خیال وي چې زه چې ډیلی ویښته وینځم دی سره ویښته خرابېږي. نو زما ریکمنډیشن آیلی هیر والا یا آیلی سکنز والا خلکو دپاره دا چې تاسو ډیلی ویښته کوئ، ډیلی تاسو یو میډیکیټډ شامپو یوز کوئ. دغه زه اوس دې خبرې له راتلم که نه ځکه چې شیمپو څونه ښه لکه موږ په کروڑوں باندې کمرشلز ګورو جی میں نے یہ کر دے میرے بال یہ ہو گئے اور وہ ہو گیا، خدا رې چې کیمیکل وي او ساده پور داسې کوم شیمپو چې هغه دغه وي کیمیکل نه نو هغه ډیلی سړی یوز کولی شي نو ویښته نشي ډیمیج کېدی که نه داسې چې کیمیکل فری په دې کې پرابلم دا دی چې څومره مارکیټینګ کېږي ایډورټایزینګ کېږي هغې انګریډینټس نه مونږ نه خبرېږو. ډاکټرز به همیشه تاسو ته هغه شامپوز ریکمنډ کوي چې کوم کې څه هغه انګریډینټ وي چې کوم ویښتو دپاره ښه دي. اوکې او عام خلکو کانسپټ دا دی چې شامپو هغه ښه دی چې تاسو لږ شامپو راواخیستو هغه ډېر زیات ډېر زګ جوړ کړو ډېر ښایسته سمیل کوي د پرفیوم په ځای ویښتو نه سمیل ځي. ایگزیکټلی نو هغه چې دی کې یو پکار دی چې میډیکیټډ شامپو دی وي هغه که بیا تاسو ډاکټر مشورې سره ډیلی یوز کوئ نو اټ از سیف فار یو. او تاسو یو بل خبره کو دا چې د سکین هم دې کې خبره ده لکه څنګه چې د مغز د خلکو ځینې ډرای وي د ځینې آیلی وي نو داسې د ویښتو سرمن چې کوم دی یا سکالپ چې کوم دی نو دا هم فرق کوي. دا هم فرق دی په دې کې چې د چا اوس ډرای ده په هغې کې به ډیفینیټلی ډینډرف کېږي، هغه به وړوکی والا ډینډرف وي. سو یو نیډ ا شامپو چې کوم هغه ډینډرف کنټرول کولی شي. بیا هغې سره به تاسو لږ شانته آیل هغه دومره لایټ آیل چې بس هغه په ویښتو هم نه ښکاري په سکن دې هم نه ښکاري، دا نه چې هغه خلک پوره بوتل پکې ولګوي او بیا 2 غنټې مالش کوي. هغه آیل زمونږ مطلب نه وي، مونږ دومره وایو چې صرف دومره وي چې ستاسو هغه سکن سرفیس دومره هغه کېږي نه ډرای کېږي نه. ښه دا راته وایي چې آیل لګونو طریقه څنګه چې تاسو وایي چې موږ داسې نه چې بالکل آیل دې ته نه راځي. آیل څه دي سکالپ باندې لګولي که په ټولو ویښتو لګول دي؟ آیل اثر په سکالپ کوي. ویښته چې دی ویښته ډیډ سټرکچر دی ځکه چې که تاسو ویښته کټ کوئ هغه کې درد نه کېږي، یا تاسو خپل نیلز چې کټ کوئ نو په نیلز کې درد نه کېږي. دس از ا ډیډ سټرکچر. خو د دې چې کوم نریشمنټ دی ټول راځي د سکالپ نه د سکن نه. نو آیل به تاسو په سرمن باندې لګوئ. موږ خو بې ویښته سم چوړ چې د ویښتو نه آیل څڅېږي والا ډېره ویښته هغې بیا نقصان دا وشي چې هغه ویښته ټول یو بل سره راغونډې شي هغه ګونجې شي او هغې سره هیر فال نور هم زیات شي. بیا پکې هغه مساج خلک دومره زور سره وکړي چې هغه د چا کوم کمزوري روټس وي غریبانه ټول ویښته هم ته نه راوځي. بیا هغې نه پس چې کله هغه تیل واش کوي په شاور کې هغې سره بیا دومره کشتي وشي چې هغه غریبان هغه باقي چې اصل لږ سټرانګ ویښته یې هم پکې راوځي. نو الټیمیټلی بیا خلک وایي چې دغه تیل ما ولګول هګۍ ما ولګول او نور شیزونه مې وکړو اثر نه راځي. اثر ځکه نه راځي چې هغه چې کوم ځای نه اثر راولي لکه یو ویښته فار ایگزامپل ستاسو نن ټریټمنټ سره اکټیویټ شو که نه دا چې سرفیس ته راځي په دې کې کم از کم 2 میاشتې لګي. بیا د فیمیلز چې څومره د ویښتو لینث وي هغې ته چې دا ځي دغه 6 to 12 months اخلي چې هغه ویښته د دومره لویږي. نو هغه بیبي هیر چې څه ټایم راځي هغه یو فرست ساین وي چې او ستاسو ټریټمنټ ښه روان دی. نو آیل ولګوئ سکالپ باندې ولګوئ ډېر زیات مساج نه ګنټه پسې واش کړئ. اوورنایټ چې خلک د شپې آیل پرېږدي هغې سره ویښته فال زیاتېږي فایده یې دومره نه کېږي ځکه چې باډي څومره آیل ابزارب کولی شي یا به ابزارب کړي هغې نه پس چې څومره هم پروت دی به همداسې په ویښتو کې پروت وي او سبا ته به واش کېږي. صحیح. راځو د پی آر پی طرف ته چې یو ځل تاسو پروسیجر لیدونکو ته یو ځل بیا ووایئ چې تاسو هغه څنګه کوئ او تاسو چې مریض راشي د هغه ویښتو ته په کتو سره کوئ یا او د دې پروسیجر دی څه د دې دپاره څه پکار؟ پی آر پی بیسیکلی دا دی چې نن سبا دنیا دې طرف ته روانه ده چې ریجنریټیو میډیسن راشي. ریجنریټیو میډیسن دا دی چې تاسو د خپل باډي نه یو شی والی او هغه د خپل هغه باډي تاسو داسې سټیمولیټ کې چې د هغه کار شروع کړي. نو پی آر پی دپاره ستاسو نه خپل بلډ مونږ والو هغه بلډ یو مشین کې مونږ پروسس کوو هغې نه پلازما بیل شي ریډ سیلز بیل شي. اوس پی آر پی چې د دې مطلب دا دی چې دس از پلیټلیټ ریچ پلازما. په دې کې ښه ډېر پلیټلیټس دي ښه ډېر په دې کې گروث فیکټرز دي. هغې وجې نه چې بیا دا ځای په ځای په سکالپ کې انجکټ شي نو هغې سره د ویښتو گروث پروموټ کېږي. عمده افیکټ د پی آر پی په سکن کې هم دی عمده افیکټ د پی آر پی په جوینټس کې هم دی. نن سبا لکه آرترایټس دپاره
نی جوائنٹ کې پی آر پی ډیره کامنلی کیږي او هغه وجه دا ده چې پی آر پی داسې کار کوي چې دا الته چې کوم ځای ته لاړ شي هغه ځای سیلز سټیمولیټ کی چې تاسو خپل دا کار شروع کړئ لکه هغه ته دا میسج ورکړي چې که ویښته دي چې تاسو گروث شروع کړئ سترونګ کېدل شروع کړئ سکن دی هغه ته دغه میسج هم ورکړي ورسره گروث فیکټرز هم ورکړي نو ځکه پی آر پی نن سبا په دنیا کې ډېره ښه ټریټمنټ روان دی او د دې هیڅ نقصان نشته نقصان یې ځکه نشته چې په دې کې د بهر نه هیڅ پروډکټ نه اډ کېږي دا ستاسو خپله وینه ده خپلې وینې نه دا پی آر پی جوړه شي او مغه انجکټ شي تاسو چې پی آر پی سره بیا دا هم وایي چې لکه ځینې سپلمنټس یا میډیسن ورکوي که نه هغه د څه دپاره وي هغه په بدن کې څه کار کوي موسټلی ویښته یا چې کوم ریپډلی ډیوایډینګ سیلز دي زر چې کوم سیلز ټرن اوور دی سکن شو یا هیر شو په دې کې ستاسو ویکنسز چې کوم ډیولپ کیږي دا مایکرو نیوټرینټ سره وي یو غټ نیوټرینټس دي کاربوهایډریټس پروټینز فیټس دغه مونږ ته ډیلی ډایټ کې پکاري خلک دا پیژني چې یاره یا کاربس کم کا پروټین کم کا باډي بلډران پروټین زیات کی مایکرو نیوټرینټس هغه دي چې کوم آیرن شو زنک شو بایوټین شو بیا داسې ایلیمنټس دي چې کوم وایټامین B12 شو وایټامینز منرالز دا دوانه شیزونه اوور ا فیو منثس کمیږي په جسم کې دا داسې एकदम نه کمیږي چا کې کا آیرن ډیفیشنسي راځي نو هغه آیرن ډیفیشنسي اوور ا فیو منثس راځي ځکه بیا د دې ټریټمنټ چې کله موږ دا ریپلیس کوو دا هم بیا میاشتې اخلي ځکه چې که زه چاته ډېر زیات ډوز هم ورکم تاسو به نوٹ کړی وي چې ملټي وایټامینز تاسو سٹارټ کړئ نو یورین کلر زیات یلو شي ځکه چې باډي خپله کیپاسټي ده صرف هم دومره هی هغې نه اخیستی شي نور به هغه ضایع کېږي واپس به یورین کې ځي نو ځکه به هغه مونږ هغه شی لږ لږ کوانټټي کې 3 4 5 منثس ورکو بیا به د هغې هغه سټورز ریپلیس کړي صحیح ده ځکه په دې کې بیا ویښتو دپاره مونږ بایوټن زنک او سیلینیم دا مونږ کوشش وي چې دا د خامخا ریپلیس شي ورکوي صحیح ده دا نور څه ته فایده لري په هغې باندې به هم دا صرف ویښتو ته نور بدن کې کم څه ته فایده لري په دې به هم خبرې کوو کچن طرف ته ځم جی कुकिंग कहाँ तक पहुँची ये मैरिनेट हो गया क्राम में भी इसको लग गया है अभी ऑयल बस गर्म होता है तो इसको फ्राई करेंगे ठीक है जब तक आपका ऑयल गर्म होता है हम एक ब्रेक ले लेते हैं ठीक है लिदुन को एवर कोड शानी ब्रेक लो वापस रास्तान की को बखैर रमज़ान सरू से वेलकम बैक टू बखैर रमज़ान लिदुन को जुंगा प्रोग्राम से बखैर आ लिया और किचन जी ऑयल गर्म हो गया जी बस सब इसको ड्रॉप करते हैं ओके वाह कुकिंग की तरफ जाते हैं ओके अभी ये फ्राइड होगा जी लिदुन को जुंगा ये बोला मिल मना हम सर नासर वकील दा हिरा खान सड़ी मशे उस खबर है क्या वहाँ خبرې کوي چې موږ انټروډیوس کړی چې تاسو راغلي څنګه یې خیر ټیک ټاک تاسو وای او ډېرې ښې تېرېږي خبرې کوم هم پرې نه زبردست ډېر ښه خبرې کوم پرې لکه دا څه ډېره عجیبه غوندې خبرې کوم هم تېنه نه ولې تېنه خبرې کېږي لکه کور یم که نه ځکه هغه دغه راته نه فیل کېږي ګرمي آفس ته نه ځې نه ډېر کم ډېره کمه ښه هیرا سره موږ خبرې کوو چې په روژه کې رسټورانټس بند وي دا ولې آیا دا د کوم قانون لاندې رسټورانټس بندېږي روژه کې او ها دا بالکل دا رمضان بیسیکلی موږ سره چې دا روژه کې دا هوټلز اینډ رسټورانټس بند شي چې په کوم زموږ غونډې خلک بیا خو ناست دي نو دا ده چې د دې یو رمضان آرډیننس دی موږ سره ښه دا چې دی راوتې اله و چې کله جنرل ضیاء الحق چې د زموږ پریزیډنټ و دا 1981 کې راغلی و او هغه تاسو ته پته ده ځکه چې داګي چې کوم هغه و ملیټري ډیکټیټرشپ و هغې ورځو کې چې دی د په اسلامایزیشن باندې زیات زور و نو هغه چې دی دا آرډیننس چې دی انټروډیوس کړی دی موږ لا دې کې ویلې شوي دي چې هوټلز چې کله روژه راشي نو هوټلز چې دی او رسټورانټس چې دي کینټینز چې دي دا څیزونه به چې دی دا بند شي او پان شاپس سموکینګ شاپس دا هر څه دا به اله بندېږي چې کله د رمضان ټایم بیسیکلی د پېشمني نه واله تر روژه ماتي پورې هغې نه پس چې دی کولاوېدلی شي د دې ټایم دوران د ایکټ کې آرډیننس کې موږ سره دا هم ویلې شوي دي چې دا کم خلک چې دی په ټایمنګس کې سموکینګ کوي یا خوراک کوي لګیا وي یا
اوبس کی یا سم کې پبلک ایریاز کې مطلب اوس پبلک ایریا خو سم کې دي چې دا ورکه ایگزیکټ ندی ویلې شوی خو پبلک ایریاز مطلب چې کم پبلک تخکاری لگا کوم ریسټورانټ ته یا کوم شاپ ته یا کوم تاسو جی نه ریسټورانټ شاپ خو ښکاری لګیا دی هغې نه علاوه چې کم خلک ولاړ دي هغې سموکینګ کوي یا ډرینکینګ کوي یا اوبه پارک یا سې روان یو چې څوک یې وویني که نه خو اکثر موږ کتلي چې پولیس ورپسې هغه کونټر اخیستي وهي یې لګیا وي که نه ته به نیولې که نه ما خو نه کتل زه خو یې لا نه یم نیولې ښه زه به دې ورته ښیم ما که هم نیسي نو بس قانون مونږ جوړ کړی دی که نه یو ډېر ځله موږ نیسي راته وي تاسو قانون جوړ کړی هم تاسو یې ماتوئ ته عمران خان یې چې موږ قانون ماتو نو هغه دی ښه عمران خان تاسو پوینټ ویشتو نو دغه دی هغه دا د دې قانون په تحت دی دا دې ته وایي رمضان آرډیننس دا د 1981 آرډیننس دی موږ سره بیا چې 18th امینډمنټ رالو پروونسز له پاورز لاړل نو پروونسز صوبو چې د خپل بیل داسې اکټ جوړ کړ د آرډیننس نه اکټ جوړ کو پنجاب چې د 2017 کې جوړ کړی داسې کې پی کې چې د هغې د ریپیل اکټ ویلي دی مطلب چې آرډیننس چې کم دی هغه ختم شو ریپیل مطلب په لا کې دا دی چې زوړ ختم شو او نوی سیس چې دی دا به اوس اپلای امپلیمنټ کیږي نو هغه جوړ کړ پروونس چې د خپل جوړ کړ نو هغه څه دي پروونس سیم لا ده سیم قانون دی چې دکانونه به بندي خاپ دی کې ایکسپشن مونږ ترا کړی شوی دی د قانون کې یو دا دی چې کم دکانونه چې په ایرپورټونو باندې دي په ټرینز سیکشنز کې دي یا چې کم کچنونه هلته کې جوړ دي یا کم کینټینونه چې هلته جوړ دي کم ریسټورانټ چې دي یا بس سټاپس باندې هغه دا ریزن دا دی چې اسلام کې دي چې کم کس سفر کوي لګیا وي نو پاغه باندې روزه چې دا فرض نه ده چې ډیر اوږد سفر یې سمیلو نه زیات دا بنګال نه راغلی اوس به دای ما سفر کړی زه بس کوم دا لږ واضحه که که نه ستا غوندې خلکو ته چې هغه نه غلطه فایده سفر مطلب دا دی چې تاسو یو ملک نه بل ملک ته یا یو داسې ښار چې کم ډېر زیات لري 100 کیلومیټرو نه د پاسه یا څه داسې کلوز دی دیس پردیس ته تللی ته به دا بل ښار ته راغلی موزل ته دیس پردیس ته ریسټورانټ دی نه زما کور نه که 100 کیلومیټرو نه د پاسه لرې دی یا څومره نه هغه څه چې کلوز دی چې دومره نه د پاسه اسلام ځکه زه سکالر خو نه یم زه خو لیګل والا یم نو ته به سیدپور ویلیج ته تللی بیا به وایي چې یاره ما بل ښار ته راغلی یم اسلام آباد نو زه به خوراک زه پېښور نه به اسلام آباد ته راشم شوی نو دا خبره نه ده چې ښه یو ځای کې چې تاسو چې ستا لپاره دا ټول دا وضاحت چې کوم دا دې دپاره کوم بلکل دا چې دا نه چې دا بیا روجي خوري او موږ ته وایي چې زه خو بل دا نه چې ته بل ښار ته راولپنډۍ ته لاړه شوې چې زه خو بل ښار ته راغلی زما روجې زما او د زما الله ترمنځ نه خو بېشکه چې دي خو داسې دی چې تاسو به هم دغه کوئ خیال لکه خلکو لم ګوري آرډیننس هم جوړ دی چې تاسو به هم په خلکو باندې چک ساتئ چې دوی روجې خو نه خطا کوي لګیا دي تاسو مخه بیسیکلی دا آرډیننس دې دپاره جوړ دی چې احترام دې کیږي دې ته احترام رمضان دا آرډیننس راته وایي بینګ یې مسلم دا تاسو ته هم پته ده کله چې د روجې میاشت راځي نو ډېرې تیاریانې شروع شي که په سعودي کې دي یا که په دوبۍ کې دي یا که په پاکستان کې دي هر انډونیشیا د کوم مسلمان ملک بینګ یې مسلم هر یو کس د دې دپاره تیاری کوي نو بیا به داسې ملک کې چې هلته الریډي مسلمانان دي او دوی باندې پوهېږي په دې خبره باندې نو هلته داسې قانون څه وجه بالکل دا ډېر ښه سوال دی چې الریډي زموږ کنټري خو دی موږ صرف مسلمانان یو زموږ خو ملک هم مسلمان دی که نه اسلامیک ریپبلک اف پاکستان زموږ د سټیټ ریلیجن دی ډیکلیرډ اسلام نو زموږ خو ملک هم مسلمان دی که نه نو هغې په وجه باندې د دې قانون ضرورت نشته ایز سچ ضروري نه وه چې دا جوړ کړي چې دې نه علاوه چې د بیمار خلکو چې دی اګي روجې اکثر نه نیسي اوس موږ ته څه پته چې په روډ هغه ځوان ولاړ دی هغه ته شوګر دی یا څه دی ورته کډني پرابلم دی ورته هغه ځکه اوبس کې لګیا دی نو داسې دې طریقې سره خو چې دې کې لوپ هولز خو شته دی دې باندې ډېر زیات اعتراضات هم شوي دي چې اسلام کې ویلې شوي دي چې ریلیجن چې دی دا کمپلشن نه دی دا زموږ په کانسټیټیوشن کې یو آرټیکل دی چې کوم کې دا لیکل شوي دي چې ریلیجن چې دی دا سوره بقره نه دغه ورکړی دی چې دا چې دی دا کمپلشن نه دی ریلیجن چې تاسو څوک زبردستی په زور نشي هغه کولی خو دا چې مجبوري والا یو کلاز هم پکې اډ کول پکارو دې نه علاوه دې کې دا ویلې شوي چې هاسپټلز کې چې کم کینټینز دي او کچنز دي هغه به هم چلي تھرو آؤٹ رمضان لکه دا به هم چلي د دې سره د ټایمنګز دغه نشته دی تعلق نشته دی خو که داسې کس چې څوک د کس تکۍ لګیا دی او لکه دا بیسیکلی دی دپاره چې د بل مسلمان هغې سنټیمنټس ته هغه نه رسي نه چې دا ولې جوړ شو که دا ټولې خبرې وي نو بیا دا ضرورت څه دا بیسیکلی دی دپاره دی چې مسلمانانو یو احترام د رمضان په خلکو باندې امپوز کول که احترام نه وي د رمضان نو ټولو به د یو بل مخامخ وبس کړي تاسو کتلي اسلام آباد کې ډېر خلک روجې نه ساتي زموږ مخامخ وبس کې لګي اکثر زموږ هم زړه وشي که چې ته یو کس وګورې چې وبس کې بالکل صحیح خبره کوي ته تګې نو هغه چې دی څه کې ځان لاندې راغورځې که څه کې نه نو ته تګې هسته که نه اصل کې دا ټول زه خو ټول هفته دلته ناست یم دا صرف یو جمعې په ورځ چې خبرې وکړي دا خپله ډیوټي پوره کړي زه غواړم چې دا څونه تنګولی شم په یو ورځ کې دا غومره تنګه کړم که نه ګرانو کتونکو دا زما په سایډ یې آی نو بالکل بالکل نه ګورې دا سایډ د څونه ډک دی
دا سایډ خو مې ډک دی که نه کم او دا دا ستاسو په سایډ څوک دي ډاکټر صاحب زما فرند دی هغه زما سایډ ته دی خیر دی که ستا سایډ ته ناست دی چې د چا سایډ ته ناستې دا کېږي شي اوکې ټیک ده مطلب دا دی چې د هغه خلکو د چا چې روژه ده او هغې د احترام وکړی شي احترام وکړی شي او دا سیریس واغستلی شي دا د دې دپاره دا روژه یو ټوکه نه ده دا د اسلام چې د 15 ستونونو کې یو ده نو هغه چې دا یو اسلامي ملک دپاره دا ضروري دی چې دلته د روژې احترام وکړی شي ښه صحیح ده ښه اوس راځم ډاکټر صاحب ستاسو طرف ته راځم او ستاسو نه بل دغه دا دی سوال زما دا دی که پی آر پی نه علاوه تاسو یو کس راځي هغې نه علاوه هم تاسو د هغې څه علاج کیدلی شي د هیر فال بالکل پی آر پی نه علاوه نور ټریټمنټس دي لکه پی آر جی ایف دی پلازما ریچ اینڈ گروتھ فیکټرز مایکرو نیډلینګ دی مایکرو نیډلینګ دا چې په هغې کې یو مشین دی چې هغه وایبریټ کېږي او هغې کې وړوکې ستنې هغه داسې کار کوي چې هغه ستنې چې په سکن باندې لګي هغې سره هلته بلډ سپلای زیاتېږي چې بلډ سپلای زیاتېږي نو هغې سره فردر هیر ګروث چې دی دا هغه تیزېږي ځکه چې هلته نریشمنټ زیات دا زخمونه نه جوړوي داسې زه به یو 40 ستنې رالم او زه به تاله دا ټریټمنټ کوم او دومره وړې ستنې وي چې زخمونه نه جوړوي هغه بس هماغه ورځ لږ فیل کېږي تاسو ته سبا بله ورځ ته هر څه ټیک ټاک وي پته هم نه لګي چې څه شوي دي دام یو ټریټمنټ دی دام یو ټریټمنټ دی بیا چې نور هیڅ هم نه کېږي نو الټیمیټ ټریټمنټ هیر ټرانسپلانټ دی هیر ټرانسپلانټ په میلز کې خو ډېر زیات کامن دی ډیلی حساب سره مونږ میلز ته هیر ټرانسپلانټس کوو او فیمیل خو اوس فیمیلز ته هم را روان دی فیمیلز کې چې کله ویښتو پیټرن دی د یو بالډنس الګ بدل دی ځکه چې فیمیلز کې اوورال تھیننګ کېږي فرنٹ هم سایډز هم ټول تھیننګ کېږي هغې کې هیر ټرانسپلانټ نشي کېدی خو د هغې نه علاوه چې کوم وي چې د چا سره فرنٹ خالی شو داسې زما ډېر پیشنټس دي چې هغه فیمیلز دي هغوی ته ما هیر ټرانسپلانټس کړي دي هغې ته مونږ بیا فرنٹ کې ټول ویښته ولګو دلته شاته نه ویښته والو ود اټس روټ او هغه بیا مونږ ټرانسفر کو فرنٹ ته او په سړو کې خو دا دومره کامن دی چې نن سبا ایوری 1 in every 20 میلز هغه ته هیر ټرانسپلانټ یا خپلی کړی دی یا څوک پیژنګلو یې هیر ټرانسپلانټ کړی دی ډاکټر صاحب دې سره تړلې بله کوېسچن دا دی چې تاسو د هیر ټرانسپلانټ خبره وکړه ځینې خلک وایي موږ هیر ټرانسپلانټ وکړو هغه څه رزلټ نه ورکوي نو اوس څنګه چې د پی آر پي تاسو موږ ته ایکسپلین کړه چې د څو سیشن پکار دي څه میډیسن دي کې خوړل باید د څه خیال کول پکار دي آیا دا شیز چې دی دا اپلای کېږي په ټرانسپلانټ کې هم چې هیر ټرانسپلانټ کوو بالکل دا داسې ده چې لکه هیر ټرانسپلانټ اور ټول کاسمیټک پروسیجرز د دې خپل یو لایسنسنګ پکار دی زه اوس پلاسټک سرجن یم زما خپل د پلاسټک سرجري فیلوشپ تر راتلو پورې ایون دو چې ما هر څه په فرسټ اټمپټ کړي الحمدلله بٹ اټ سټل ټوک می 34 ایئرز اوس چې یو کس راځي ما سره کار وکړي یا بل چا سره کار وکړي او هغه دا کارونه شروع کړي د هغه ریزلټس به خامخا خراب وي وی نیډ ټو اوس د دې خپل لاز هم شته وکیل صاحب ته پته ده چې پاکستان میډیکل کمیشن خپل لاز دي هیلث کیر کمیشن خپل لاز دي خو هغه امپلیمنٹ کیږي دومره ښه نه چیکس اینڈ بیلنسز دومره په خلکو نشته چې که څوک انټرینډ خلک یو پروسیجر کوي لګیا دي په هغې باندې دومره چیکس بیلنسز نشته ځکه د هغې کمپلیکیشنز هم بیا ډېر راځي لکه موږ یو ایکټر دی سینیر کراچۍ کې صحیح ده هغې چې دی کړی و د هغې بیا پوره سر خراب شوی و ساجد حسن والا کیس شوی و هغه هم یو ټیکنیشن هیر ټرانسپلانټ کړی و اور بیا ټریټ کړی یو پلاسټک سرجن و نو الټیمیټلی فرق دا دی چې اوس څوک ماته ډایرکټ راځي نو زما کوالیفیکیشنز مطابق زما چارجز زیات دي ټیکنیشنز یو دا هغه باندې انټرینډ خلکو ته یو دا فایده ای چې دے آر ویری چیپ دا راته وایي چې پیشنټ په دې کې څنګه فرق کوي د ټیکنیشن کې او ډاکټر چې صحیح پوهی دی پیشنټ یو خو چې چا سره څوک مخامخ ملاو شي چې یو سړی سبق ویلی پته لګي یو سړی کوالیفاید پته لګي خو هغه د پیسو والا فیکٹر خلکو ته دومره زیات پریډومیننٹ شي چې د هغې هغه سترګې پټې شي هغې ته سیکنډلی که څوک په هیڅ هم نه پوهېږي هغه یو ډېر سمپل کار دا کولی شي چې پاکستان میډیکل کمیشن والا خپل ویب سایټ دی pmc.com.pk هغې باندې چې فار ایگزامپل زما ډاکټر محمد سلمان نوم ورکي هغې سره به لاندې زما ټول کوالیفیکیشنز راشي چې ما چېرته نه MBBS کړی دی ما چېرته نه FCPS کړی دی چې ما ځان سره FCPS پلاسټک سرجري لیکلی دي زه واقعي هغه یم که نه یم دا ډېر ایزیلی خلک سرچ کولی شي خو خلک بجای د دې چې په دې لاړ شي ابا په دې لاړ شي چې یو دوه تصویران به یې چېرته کتلي وي ایډیټډ تصویران نن سبا خلک ورکي بس پیشنټس ته وښیي او کم قیمت
کم قیمت کم قیمت دغه یو پرابلم دی. زه همیشه دا خبره کوم نه خلک د ستا سکین ولې ښه دی. دا ډاکټر صاحب دلته کې ناست دي خو زه ما هر وخت کوي اوس هم زه بغیر میک اپ نه ناست یم. کوم سکین کیر چې تاسو کولی شئ نارملی تاسو موئسچرایزر کم یوز کوئ، تاسو چې ویټامین سی کم یوز کوئ، تاسو خوراک کم کوئ، هغه تاسو دې نه بچ کوي چې تاسو به میک اپ اډو کوئ نه. خو که تاسو هغه ټریټمنټ نه کوئ لکه اوس زما ډاکټر صاحب ناست دی ته پته ده چې زه کوم موئسچرایزر یوز کوم زه بار پروډکټ نه الم هغه موږ د کم ځایونه په څنګه طریقه باندې راغړو ځکه چې هغه کیر چې تاسو کې څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې هغه تاسو مینټین ساتي د خپل سکین نو تاسو بېلابېل دونه په زرهاو پیږي چې تاسو په میک اپ ورکوي د هغې ضرورت نشته. تاسو سکین کې به خپل یو قدرتي ګلو وي نو هغې به تاسو ته به ضرورت نه. دا خلک چې دوکه کېږي ډاکټر صاحب دا په پیسو باندې دوکه. زه به فار ایگزامپل دې ډاکټر لازم ډاکټر چې تا نه پیسې زیاتې چارج کوي د هغې یو خو به هغه لانګ ټرم تاسو کار به ډېر ټایم دپاره کېږي، بل دا دی چې هغه لږې لږې پیسې چلي، یو خو هغې کې رسک دی، بل دا دی چې هغه کوالټي والا کار به نه کېږي نه. ما تاسو د خپلو ویښتو قصه وکړه، زما ویښته ډاکټر صاحب سلمان داسې ټریټ کړي چې زه ډېر تقریبا ډپریشن کې تللی یم ځکه چې زه سکرین والا کس یم او زما ویښته لاړ شو نو بس پاتې بیا څه دي که نه. نو هغه ډاکټر صاحب چې کوم سیشنز واغستل او کوم هغې ټریټمنټ وکړو کوم هغې ټیک ده زما پیسې مې چې هغې میډیسن هم ډېر ایکسپینسیو دي دغه خو هغې چې څه طریقې سره هغه ما وکړو نو اوس دا دی زه بلکل ناست یم، نه زه څه میډیسن خورم، نه زه څه تیل یوز کوم، نه زه ایکسپینسیو شامپو یوز کوم، هېڅ هم نه یوز کوم، زما ویښته ټیک دي بلکل که نه. نو دغه یو خبره ده ډاکټر صاحب چې خلک پیسو ته وګورو نو بیا رسک والي په خپل سکین باندې یو چائنیز هغه د هغې پروورب دی، هغې ډېره ښه ترجمه ده چې اچھی چیزیں کبھی سستی نہیں ہوتی اور سستی چیزیں کبھی اچھی نہیں ہوتی. مین پرابلم هم دغه دی، خلک ما ته کینی بیا ما ته وایي چې هغه بل دا وایي هغه بل دا وایي. زه لنډ ورته دا وایم چې په مرسډیز په قیمت کې درته مهران نشي ملاوی دی او د مهران په قیمت کې درته مرسډیز نشي ملاوی دی. if you are looking for quality you must pay for it. if not نو زه هغه خپل کلینک کې ما دا اصول جوړ کړی دی اسلام آباد کې هم پېښور کې هم چې زه سب سټانډرډ شی نه کوم. کسو کې افورډ کوي they pay for it, I give them the best. ډاکټر صاحب مین خبره دا ده چې تاسو لګوئ که نه وایي مهنګا ایک بار اور سستا بار بار. نو هغه چې تاسو بیا هغه چې کوم ارزان والا کار وکړي هغه تاسو سکین یا ویښته خراب کړي او بیا کې خو هغه پیسې شوې که نه. بلکل خو دلته کې دا دی چې او زه دا یم چې موږ د پیسو بیا خبره کړو ډاکټر صاحب دونه ایکسپینسیو نه دی. دا زه تاسو ته یم ځکه چې زما ډېر ملګري دي ډېر هغې ټریټمنټ کوي نو زه داسې یم چې ډاکټر صاحب دونه ایکسپینسیو نه دی خو کوالټي کار کوي. دا زه د خپل ویښتو نه زه تاسو ته د خپلې ویښتو په سر کساؤں. اوس زه لږ د کچن طرف ته جی ابھی آپ اس کے لیے ساس تیار کر رہے ہیں؟ جی بس ساس تیار کر رہے ہیں اور یہ تیار ہو گئی ہے، بس اب ڈراپ ہی کرنا ہے چکن. آپ کے بال ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اگر ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں آپ کے بال نہیں گر رہے؟ نہیں بال آپ کے ٹھیک ہیں، بال ٹھیک ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں اس لیے ان کے بال ہاں بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں تو ہاں کھائیں گے بھی ہر تو کو ہیرا غرزی کی ڈائٹ کیا سب سے فوڈ کھاتے رہتے ہیں نا ہمیں. ہاں ڈائٹ اچھی ہے. ہاں ڈائٹ ہیرا واپس صاف طرف ته راځم. جی او دا راته چې د قانون خلاف ورزي کوم خلک وکړي لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو اکټ جوړ دی چې خلک دی باید پاسداري وکړي د خیال خو چې کوم خلک د خیال ونه ساتي نو د دې لپاره بیا سزا څه ده او آیا چاته سزا ورکول شوې ده؟ ښه سزا خو به لا ورکړې کېږي نه اوکې ښه دا سزا به ورکړې کېږي نه تا هغه نه خفه چې هغه ته رشا کړه ورورو داسې کېږي هم تا سره پروګرام کې ناسته وکیلان چې خبرې کوي نو بل څوک نه پرېږدي. هغه وایي چې زه دا بلاک کوم چې داسې نه چې زه خبره کوم او ډاکټر صاحب خبره ونه وایي. نه نه ډاکټر صاحب بس نه 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 ډاکټر صاحب ته خو نشم شا کولی دې سره ملا کارونه څونه مطلب د ډاکټر صاحب تاسو پته لګي دا خدا دا ورته مخ خایو ها چې څنګه مې مخ خشي بیا پړ خانو څنګه سوال و چې د دې سزا او د دې سزا ښه سزا په دې قانون په تحت باندې چې د سزا وکړی شي نو درې میاشتې هغه خلکو لدا چې چا لکه داسې دکان کولاو کړي وي یا او هغې نه علاوه چې د فاین چې د هغه مخکې چې د ښه دی کې یو بله خبره ده مخکې 1500 روپۍ فاین و ټیک د هغې ورځو له خو تاسو ته پته ده 1500 روپۍ هم خلکو له به ډېرې وې او اوس چې دی نو د دې سینټ کې یو بل چې کوم کس په ما خیال 200-300 روپۍ باندې دیاړه کوي هغه دپاره 1500 اوس هم ډېر شی دي که نه اوس خو دیاړي هم ډېره غټه شو اوس خو دیاړي هم 20,000 ته لاړه د میاشتې اوس خو
25,000 کوي لګیا اوس دي خو بنګاله ته لاړه د اړیم خو مالدار خلکو شو نو اوس دا د چې د دې اورډیننس په تحت باندې چې د ویل شوی دي چې 3 میاشتې سزا هغه خلکو ته چې چا دا داسې دکان کولاو کړی دی دکان کولاو ساتلی وي د دې یو کیس هم سره چې د پان شاپ یو دغه و اونرو هغه پانونه خرڅول د روزه په ټایم کې نو هغه څه چلو کړو چې د پولیس والو چې د هغه آی په کمپلیټ باندې چې د میجستریټ ورته سزا ورکړه هغه ورته دا سزا ورکړه چې د دې چې د 15 ورځې په جیل کې وي هغه چې د 15 ورځو په چکر کې د شپږ کالو شي اوس جیل نه راخلاص شوی دی هغه ځکه چې هغه د هغې سزا خلاف اپیل کولو ډسټرکټ کورټس د لاهور چې دی هغه اینډ کې لاړه لای ترې لای چې دې سړي خو د 15 ورځو په چکر کې شپږ کاله تیر کړل په جیل کې نو دا اپیل په سیستم باندې لکه سلو وي کنه اپیل بیا سزا باندې میجستریټ ورته سزا ورکړي د 15 ورځو د پولیس په کمپلین نو دا پولیس چې دا لاټیانې چارج کوي کنه دا خلک چې پروډونه وي دی او چتول شي اصلي کې د اورډیننس په تحت باندې थैंक यू डॉक्टर साहब साहब जरा तक थैंक यू वेरी मच जी हिरा साहब जरा तक गिरा जाता हमारा थैंक यू लिदुन को उस ورکوټه شانتي بریک کلو بریک نه واپس پر راځو د روجي میاشت د زکات حواله سره بنن موږ مفتي صاحب سره خبرې کوو تاسو کوېسچنز یو تاسو موږ ته لایو کال هم کولی شي پروګرام ته دا وخت د مره د مالو او تاسو د هم پښتون هډلاینز هم وګورئ چې په ملک سره روان دي شي جی په خیر رمضان ته په خیر علی لیدونکو څنګه چې بریک ته تلو نو ما تاسو ته چې د روزي میاشت او زیات نه زیات خلک دا کوشش کوي چې اغه زکات ورکي زکات په حواله سره موږ تیر کال هم پروګرام کړو او دین علاوه چې تاسو ما سونه ټایم نه په پروګرام کې ګوره او بلابل چینل نو موږ د روزي میاشت کې بلابل چې کوم ملمانه دي اسلامي سکولر یا مذهبي سکولر چې کوم دي اغه نه موږ په دې باره کې خبرې کړې د پوسټینګ کړو خو هر کال موږ خامخا دا ټاپک شاملو ځکه چې خلک د روزي میاشت کې هم زکات ورکي یا د روزي نه مخکې چې شروع کیږي هم ورکي ځینې خلک بیزي وي او غي نه ونی شو غي بیا د اختر نه پس ورکي نو پدې کې پدې وجوانه موږ غواړو چې را پروژه کې دا ټاپک موږ وچیرو بیا پدې خبرو کې ځینې کوېسچنز وي د چا په ذهن کې چې غني حل شي هغه هم حل شي پدې باندې موږ جی خبرې کوو مفتی انور سلطان صاحب سره جی مفتی صاحب ستړي مشي الله مبارک تاسو خو یې سیادت خدای الحمدلله شکر ښه اولنی خو دا سوال دی چې دا زکات په مسلمانانو کله فرض کړی شو بسم الله الرحمن الرحیم نجیب ازستا استاد دی پورا ټیم او تاسو د ټلویزیون شکر گزار یم چې زما په دې راغوښتو سره زما خپل مدعا او اسلامي نقطه خلقو ته ستاسو په سبب او ذریعه باندې ورسي الله دې زموږ د عمل قبول کړي ستاسو دا سوال چې زکات کله فرض شوی دی او جی د دې په باره کې اختلاف موجود دی جمهور علماو خیال دا دی د مورخینو چې زکات په 2 هجري باندې فرض شوی دی بعضې خلک وایي چې زکات په 1 هجري باندې فرض شوی دی د بعضو خلکو خیال دا دی چې زکات د هجرت نه مخکې فرض شوی دی او د هغې دپاره هغو دلیل ورکړي حضرت ابن خزیمه رضی الله تعالی عنه د هغو دا روایت دی چې کله د نجاشي په دربار کې هغه یو مشهور صحابي ولاړو او نجاشي ته تپوسونه کول نو یو تپوس دې دا وکړه چې ستاسو دغه پیغمبر چې کوم تاسو د چا تبلیغ کوئ یا څوک منئ د هغه څه وایي تاسو ته نو نجاشي ته هغه جعفر طیار رضی الله تعالی عنه هغه صحابي نوم چې دی هغه جعفر طیار دی نو هغه نجاشي ته جعفر طیار رضی الله تعالی عنه دا جواب ورکړلو چې هغه پیغمبر خدا مونږ ته دا وایي چې تاسو مونځ کوئ روزي نیسئ زکات ورکوئ نو د زکات ذکر جعفر طیار رضی الله تعالی عنه په دغه موقع باندې کړی دی نو دا مکالمه د نجاشي او د جعفر طیار په منځ کې چې کومه شوې ده نو دا د هجرت نه مخکې شوې ده نو د دې دا مطلب دی چې دا مخکې فرض شوی دی خو د جمهور علماو قول او خیال دا دی چې زکات چې دی دا د روزو سره فرض شوی دی او د 2 هجري فرضیت دی نو موږ به په دې خبره عمل وکړو چې دا په 2 هجري کې الله پاک زکات فرض کړی دی او دا په نورو مذهبونو کې هم شته زکات ورکون نو بالکل پسنه صدقه کې شته صراحت کې دا غوي او زمونږه پرسنټیج هم فرق دی او دا د ورکړو دا صفت چې دی دا خو د انسانیت صفت دی صحیح ده
لیدونکو مفتی صاحب سره په دې ټاپک باندې خبرې کوو، خو دا خو وخت زم واپس ترسکون کچن طرف ته. جی ڈش ریڈی ہے؟ جی ریڈی ہو گئی ہے. اوکے. لیدونکو تاسو ګورئ چې زبردست فوڈ اور اس کے ساتھ آپ روح افزا شربت بنائیں گے آج؟ جی آج روح اس کے ساتھ زبردست. اوکے. یو چې سړی روژه وي او بیا روژې ته کم روژه ماتي ته کم ټایم پاتې وي، بیا کوکینګ کې دومره مزدار خواړه تیارېږي. یہ جی گولڈن فرائڈ چکن ہے سپریم ساس کے ساتھ، چیز کریمی چیز ساس، ساتھ ویجیٹیبل میش اور مکمل. زبردست. تھینک یو ویری مچ عرفان، شکریہ. جی مفتی صاحب ستاسو طرف ته بیا درم چې ښه ده، دا خو موږ تاسو موږ ته ویلي چې دا کله فرض شوی دی زکات، او په کومو خلکو باندې فرض شوی دی معاشره کې چې کوم خلک دي چې پکار دی چې زکات ورکړي، او په څه باندې زکات ورکړي؟ زکات په کومو خلکو باندې فرض دی، دا خبره په دې باندې پوهه ډېره پکار ده، ولې چې دا د معاشرې هغه خلک دی چې د چا تعداد یو خاصه تعداد دی او هغه ځان نه پېژني چې موږ باندې زکات فرض دی. نو ستاسو د ټلویزیون د سکرین نه دا وینا د هدایت یا د لارې ښودلو رڼا چې دا ډېره ښه ده. زکات د فرضیت دپاره چې شریعت کومه پیمانه مقرره کړې ده هغه دا ده چې په سونه کې 7.5 تولې سونه، په چاندي کې 52 تولې چاندي، یا په دې دواړو شیزونو کې چې چا سره دومره روپۍ وي یا د ضرورت اصلیه نه زیات سامان وي چې هغه 52 تولې چاندي ته رسي، نو په هغه باندې زکات فرض دی. خو په دغه رقم باندې چې یو کال تیر شي، حول چې کوم دی هغه کال په دې تېرېدل چې دی هغه ډېر ضروري دي، او د هغې نه وروسته زکات هغه فرضیت حکم جاري شي. نو دا د فرضیت په حوالې سره دا جواب دی چې هغه د 7.5 تولې چاندي او سونې یا د 52 تولې چاندي یا په دې دواړو کې د یو په مقدار باندې هم دا دواړه جمع کړي او د هغې مقدار چاندي ته رسي چې هغه 52 تولې چاندي ده، یا په کور کې ستا په جیب کې نقدي روپۍ دي یا مال تجارت دی یا ستا په کور کې د ضرورت اصلیه نه زیات سامان موجود دی، نو دغه ټول شیزونه به جمع کوي او د هغې نه وروستو به د هغې هغه مجموع چې د هغه 52 تولې چاندي ته رسوي. که د دې قیمت د 52 تولې چاندي یا د دې نه زیاتو، دا سړی په یو کال په دې سامان باندې یو کال تیر شي او نو دی به زکات د ورکولو پابند وي. دا صاحب نصاب دی. نقد پیسو باندې زکات ته، په سرو باندې، په چاندي او بله خبره باندې زکات، په زر په ځمکه باندې زکات شته دی؟ آیا کوم چې غله ده په هغې باندې زکات شته دی، یا چې د چا کور دی پراپرټي ده؟ جی جی بالکل داسې کار دی چې کور د ضرورت دی، که یو کور دی د چا 2 کورونه دي او پلاټونه دي او په هغه باندې زکات نشته دی، که هغه پلاټس د خپل ضرورت وي او که هغه تجارت دپاره هغه اغوستی وي، نن یې اغوستی دی سبا یې خرڅوي، کور یې اغوستی دی، ګاډۍ اغوستی دی دپاره د تجارت، نو په دې ګاډي په دې پلاټ او په دې کور باندې زکات ورکوي. ادروایز دا ګاډۍ که د ذاتي ضرورت دی 10 ګاډۍ دي په کور کې د ذاتي ضرورت ولاړې په هغو زکات نشته، یو کور نه 15 کورونه دي چې هغه د ذاتي هغې باندې زکات نشته، دغسې پلاټ دی ځان دپاره د استوب. مفتی صاحب تاسو اوس یو خبره وکړه چې کم سره یا کم چاندي یا کم پیسه تاسو یې چې په هغې یو کال وخت تیر شي نو بیا هغې باندې زکات راځي. نو اوس که دوی د کاروبار دپاره پلاټ اغوستي یا کور اغوستي یا ګاډۍ اغوستي، نو خو خرڅوي را خرڅوي، خو هغې سره نه پاتې کېږي که نه؟ نو کاروبار دا کوم چې کاروبار دپاره روپۍ وي یا د کاروبار دپاره کاروبار د پاره هغه مټیریل وي، مثلا پلاټ دی یا هغه پروډکټس وي په دوکانونو کې چې کوم پراته وي، نو هغه ټولو باندې هغه مال تجارت دی، په هغه الریډي د هغې کیلکولیشن به کېږي او د هغې نه وروسته به زکات ورکولی کېږي. ښه، مثلا داسې چې کوم خلک کاروبار کوي یا بزنس کوي، نو د هغې د بزنس باندې به زکات به راځي؟ بالکل، چې کوم بزنس پروډکټس دي یا ځمکه ده یا مطلب هغه د وی سی آرز کاروبار کوي یا هغه چې هر څه کاروبار کوي، د دې میزونو کاروبار کوي، صوفو کاروبار کوي،
هر یو کاروبار چې کوي نو مطلب اوس ولکه داسې د زنانو طرف ته که زنانه بیوټي سیلون لري یا بوتیک لري یا داسې په دې باندې هم بزنس بوتیک کې چې کوم سامان دی د هغې د سیلینګ ریټ په بنیاد باندې به زکات ورکړل کېږي پرچیزنګ نه هغه سامان خو مال تجارت شو ټیک شوله نو هغه به ټول جمع کېږي او د هغې په قیمت کې چې د سیل ریټ څه وي په هغې باندې به زکات ورکړي. ډېر ښه. اوس مهم پوینټ دا راځي چې دا زکات ورکول چاته دی د دې مستحق څوک دا دویمه ضروري خبره ده چې زکات مستحق هر هغه سړی دی چې کوم صاحب نصاب نه دی. مثلا صاحب نصاب خو به زکات ورکوي که نه. په معاشره کې دوه قسمه خلق دي مجیبه نجیبه چې یو صاحب نصاب ورکوونکی یو اغوستونکی. صحیح. نو چې هغه زکات ورکول والا نه وي نو خامخا به هغه به اغوستونکي والی نو دا چې کوم د ورکول والا دی هغه خو ما تاسو ته وښو چې کوم د نه ورکول والا دی مطلب صاحب نصاب نه دی هغه باندې زکات کېږي هغه ته به زکات ورکولی کېږي هغه یا ورکوونکی دی یا مستحق زکات دی. نو چې دا بله طبقه ده دا مستحق ته مثلا هغه سره مالیت د 52 تولې چاندي نه کم وي هغه سره 7.5 تولې نه کمه سونه وي مال نقدي روپۍ ورسره کمې وي چې د هغه مقدار 52 تولې چاندي ته رسي هغه دومره مال تجارت نه وي چې هغه باندې زکات کېږي هغه له زکات ورکول پکار دي. او قرآن کریم چې کوم وضاحت کړی دی چې دا چاله ورکوي نو هغې کې فقرا دي هغې کې مستحق مفلس خلق دی هغې کې کونډې دي هغې کې مطلب دار یتیمانان بچي دي هغې کې ابن السبیل دي په هغې کې نن سبا د دینی مدارسو د طلبا دي. زه مفتي صاحب یو بریک کلم واپس راځم دا به تاسو موږ ته لږ نور هم ایکسپلین کوي صحیح ده لکه نور هم زه غواړم چې خلکو ته دا لږ ایکسپلین شي او چې کله د زکات پیسې ورکړي دي سره دا وینا ضروري چې دا زکات پیسې دي او که نه په دې خبرې کې لیدونکي ورکوټ شانتي بریک کولو واپس راستانه کیږو په خیر رمضان سره اوسئ. ویلکم بیک ټو په خیر رمضان او موږ د زکات حوالې سره خبرو کړو چې چا باندې زکات فرض دی یعنې موږ که زکات ورکوو نو کوم مستحق خلک دي چې هغوی له موږ ورکو. جی مفتي صاحب تاسو لږ موږ ته دا خبره لږ نور هم واضحه کوي چې خلکو ته پته ولګي چې اوکې صحیح ده تاسو یتیمانانو باندې هم کېږي کونډو باندې هم کېږي خو داسې یتیمانان هم چې هغوی ته پلار څه ناڅه پرېښي صحیح ده نو لږ که دا موږ ته لږ نور هم تاسو واضحه کړي نه به زیاته ښیي. دا د دې وضاحت نجیبه دا دی چې یو خو هغه مستحق وي هغه مستحق دپاره چې کوم فقرا دي او د نورو خلقو قیدونه شریعت خودي دي په قرآن کریم کې سوره توبه کې الله پاک درې ذکر کړی دی زکات چاله ورکول پکار دي. د دې نه علاوه نن سبا یو خو مستحق زکات دی هغه چې زکات ورکړه نو ستا د زکات ادایګي مو شوه فرض دی هم ادا شو او ښېګړه دې هم وکړله. بل په دې کې چې کوم ما ګزارش وکړو چې دیني ادارې دي نن سبا په هغه دیني ادارې کې د اسلام د زده کړې دپاره د طلبا د لرو علاقو نه راغلي دي هغو باندې هم زکات کېږي دیني ادارو له ورکول پکار دي. هغه خیراتي ادارې چې هغو د زکات مصرف او استعمال ټیک ټاک کوي په صحیح انداز او اسلوب سره کوي او هغه معلوم وي د هغو سپروین علماء حق کوي یا مفتیان کوي د هغو سره تعاون کولو کې هغه ټیک ده. په چا باندې زکات نه کېږي زه دا به داسې سوال وکړم. بل اوس خبره دا ده چې بعض داسې مستحقین دي شریعت چې کوم رڼا موږ ته خود د فقهاو خپل اصول او ضابطې مقرر کړي دي هغه دا چې د پلار او د مور په بره چې کوم ځینو هغې باندې اصول دي ته ویل کېږي شریعت په رڼا کې لکه پلار نیکه مور او د مور د غاړې نیا او پلار او مطلب د نانا ناني دادا دادي دا ټول او د هغو پلرونه او د هغو نیکونه وغیره چې دي په هغې زکات نه کېږي. یو فروع دي فروع هغې ته وایي چې هغه نسل په کته را روان دی لکه مثلا زوی لور د هغه زوی لور یا د دې لور زوی لور دا سلسله چې په کته مطلب بچي یا د هغو بچي پلار او یا د هغو پلرونه په دوی باندې زکات په کته په بره نه کېږي. دویمه خبره دا ده چې د ښځې د خاوند زکات په ښځه نه کېږي د ښځې زکات په خاوند باندې نه کېږي. خلک دا وایي چې بره کومې رشتې دي د پلار د مور هغې باندې هم نه کېږي او د هغې نه لاندې چې کومې هغې باندې هم نه کېږي. خو د دې نه خور مراد نه ده دا څانګې تې نه دي مراد رور یا د هغه نسل خور یا د هغه نسل په برکته
هغه مطلب دا دی چې نه د خور یا د هغې بچي او ورور یا د هغه بچي او دا تېنه منها دي دا پکې نه دي دی باندې زکات نه کیږي دې باندې کېږي که نه جي دوه ما تاسو ته ووایي چې اصول په بره فروع په کته لکه خپل بچي د هغو بچي پلار او د هغه پلار دوی باندې نه کېږي ټیک شوله دویمه خبره د ښځې په خاوند باندې د خاوند په ښځه باندې زکات نه کېږي چونکې د دوی مال مشترک او وروڼه خویندې خپل منځ کې زکات ورکولی شي بله چې هغه جدا یي ښه اوس دا راته وایي چې چا باندې زکات نه کیږي او موږ یې ورکوو په چا باندې زکات نه کیږي او موږ یې ورکوو چې ساداتو باندې زکات نه کیږي او په دې کې ډېر تفصیل دی مختصر دا چې ساداتو ته عطیات ورکول پکار دي هبه ولا ورکول هبه چې کومه ده که نه عطیه ګفټ دغسې رقومات هغو له ورکول پکار دي که هغه مستحق وي سفید پوش وي نو هغو سره د دغسې انداز تعاون پکار دی د داسې زکات په مد کې هغو ته روپۍ ورکړل نه دي او بله یو خبره دا ده چې ستا یو رشته دار دی هغه مستحق دی هغه له ته زکات ورکوه نو د هغې قید لګول نه دي پکار چې یاره دا زکات رقم دی چې د هغې عزت نفس مجروح نه شي موږ داسې اورېدلي چې کله د زکات پیسې ورکوئ نو هغې سره دا ویل ضروري دي چې د زکات پیسې بالکل نه دي ضروري او بالکل ضروري او یوې اداره کې تاسو ورکوئ لکه دینی مدرسه کې نو هغې سره به قید لګئ ولې چې هلته مصارف ډېر دي هغو تعمیرات شعبه هم ده او نور وغیره وغیره نو په هغې کې صرف د خوراک په ضرورت باندې زکات روپۍ لګي تعمیراتو په مد کې د جومات یا د مدرسې یا د پل یا د لارې یا د کوی وغیره په دې کې زکات نه لګي نو هلته ویل پکار دي خو اوس ته یو نږدې رشته دار عزیز ته روپۍ ورکوي هغه مالک جوړوي هغه له ملکیتام کې ته زکات ورکوي نو هغه ته وینا نه ده پکار چې د هغې عزت مجروح نه شي هغه وقار حیثیت کمزوری نه شي په شیرز هولډر باندې زکات فرض دی او که نه د چا شیرز هولډر شیرز او په شیر هولډر چې کوم دي د هغوی به اوس سره خو شیر دي که نه هغې باندې هغو روپۍ ورکړي دي هغوی پرې روپۍ ورکړي دي نو چې څومره شیرز دي د کمپنۍ یا د فرم سره اخیستې شوي نو دی به پرې زکات هر کال یې ورکړي اگر چې هغې کې د 3 کالو کې دي شیر شوي هغه تا ته وایي که نه 3 کاله مطلب دا به موږ واپس کوو نه دا ریفنډیبل نه دي 3 کالو نه وروسته به ته د هغې سیل کوې نو د هغه وخت د مارکیټ ویلیو مطابق چې کوم د شیر قیمت وي د شیر قیمت وي په هغې به د زکات ورکوي ښه ډېر خلک اوس چې کاروبار کوي تاسو پته انسټالمنټ باندې کوي نو دغه انسټالمنټ باندې چې کوم خلک کاروبار کوي آیا دوی به زکات ورکوي انسټالمنټ باندې اوس یو سړی ولګېدو هغه هغه دا خبره به لږه نور اسانه کړي انسټالمنټ په ځای به په قرضو باندې یا د ماهواري اقساطو باندې هغه پلاټ واغشتو او اوس مثلا هغه پلاټ قیمت دی 40 لاک نجیبه هغه پلاټ قیمت دی 40 لاک او د پاغه کې انسټالمنټ ادا کړل 10 لاک او مزید چې دی نو رقم به ادا کوي نو دی کې دا 30 لاک مالک چې دی د پلاټ هغه مالک دی او د صرف د 10 لک روپو مالک دی خو چون کې دا خو پلاټ دی هغه نه د سره دی نه هغه سره دی معلق دی نو د دې 10 لک روپو چې د دې پلاټ په ټوټل مطلب دا پلاټ دی د دې قیمت به لګي په هغه موجوده وخت کې چې د دې پلاټ هغه ریټ څه دی هغه پلاټ فرض کا په دغه دوران کې هغه په 44 لاک دی ټیک ده چې کله دوه اغستنو په 40 لاک واغستو هغه پلاټ د وخت تېرېدو سره په 44 لاک روپو شو نو د ده پکې 10 لاک روپۍ د ورکړي دي نو دی به 11 لاک روپو باندې زکات ورکوي او چونکې دغه مالک چې چا په ده باندې خرڅ کړی دی دی به په 33 لاکس باندې زکات ورکوي صحیح ده دا راته وایي چې اکثره داسې کېږي لکه تاسو د سفید پوشو خبره وکړه اکثره خلک خبرې نه کوي خو موږ ته پته لګي چې ردی فیملی ته د زکات ضرورت دی صحیح ده د هغې وجه یو خو تاسو دا دغه که چې یاره چا سره چې دونه سره یا دونه پیسې نه وي نو هغوی زکات نشي ورکولو که چا سره دومره وي نو هغوی زکات ورکولی شي اوس زنانو سره د سرو خبره کوم جی د سرو ښځې چې دي سرې ډېر زیات خوښ دي سرې ډېر زیات خوښ دي نو د هغې خاوند چې دی هغه د خپل کاروبار زکات ورکوي ښځې سره چې دی سره د 2 تولونه زیات دي یا 2 تولونه افکور زیات دي نه هغه دا وایي چې زه کوم ځای نه پیسې ورکوم زه خو جاب نه کوم د دې زکات زما خاوند یا زما زوی ورکوي دې باره کې تاسو څه وایئ زوی به ولې ورکوي
دغه سره به خرڅوي ته به زکات ورکوي. فرد 7.5 تولې نه زیات سره وي هغه د هغې مالکه ده. دوه قسمه سره دي، یو هغه سره دی چې هغه د پلار د کور نه ورکړی شي جنۍ ته، یو هغه سره دی چې هغه د خاوند د کور نه ورکړی شي. نو که دا خو واضحه شي ده که نه چې د دې سرو زرو ملکیت هم د جنۍ سره دی، دا یې مالکه ده، هغه د هغې ملکیت وي. چې کله دا ملکیت وي فرض کا هغه 12 تولې وي، زموږ په کور کې داسې کېږي، ځکه زه دا خبره تاسو ته کوم، فرض کا 12 تولې سونه ده، نو په 12 تولو مالکه دا جنۍ ده، که خاوند یې سره احسان وکړي چې په دې باندې څومره زکات وي یا زوی ټیک ته یا هغه ورکړي دې ته چې دا روپۍ دي ته خپل د سرو زرو زکات ورکړه، نو د دې زکات ادا شو. که هغوی نه ورکوي نو دا غټ وبال دی، دا وبال دی، د دې نه به بیا دومره پوزیشن چې کاروبار هم نشته، دا به دا سونه خرڅوي او دا زکات به. اوکې اخیره کې راته دا ووایي لږ لنډ چې کوم خلک زکات نه ورکوي د هغوی عبادت څنګه کنسیډر کېږي؟ ګوره چې د قرآن کریم د ارشاداتو مطابق 526 ځایونو کې الله د زکات د فرضیت حکم کړی دی، او زکات نه ورکوونکي داسې دي چې هغو به د قیامت پر ورځ سختترینو حالاتو ته د هغو سامنے د هغو خپل د هر عبادت خپل په ځای باندې حیثیت دی. لکه د هغو به چې کوم اوس یو کار نه کوي بل کار کوي، نو چې کوم کار کوي د هغې اجر به الله ورکوي، چې کوم کار نه کوي د هغې مؤاخذه به هم کېږي. نو د دې باره کې شدید وعیدونه دي په حدیث کې او په قرآن کې هم الله پاک. نو مال د تطهیر دپاره چې کومه ذریعه د هغه زکات دی، په دې باندې د مال حفاظت کېږي، په دې باندې مال پاکېږي، په مال کې ترقي کېږي، برکت هم راځي، برکت راځي. سود د بظاهره یو ګټه ده، په دې کې اصل کې خساره ده. زکات بظاهر یو نقصان دی 2.5%، خدا رښتیاو کې یو ګټه ده، برکت. دا زه بالکل منم، دا خبره زه منم ځکه چې ما پریکټیکلی دا کار کړی. زکات تاسو کې دیومه سخاوت د صفت استخار الله تاسو کې اچولی. نو دا چې ما چې څونه زکات ورکړی کال چې بل کال راځي د هغې نه هغه زیات شوي، او دا د الله شان. الحمدلله. ډېره مننه مفتي صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی لیدونکو همدې سره تاسو ته اجازه غواړو، په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.